الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو، سامعینو، حاضرینو، ورونو، اسلام یو ښکلی مذهب، یو ښکلی دین دی. په دې اسلام کې ډېرې خوبیانې دي. یو د هغه خوبیانو نه او یو د هغه رحم نه چې زمونږ په دې اسلام کې دی، هغه دا دی چې مونږ ته شریعت ټولې د خیر لارې ښودلي، او چې څومره د شر او د ګناهونو او د الله نه د لرېوالي خبرې دي، هغه هم مونږ ته شریعت بیان کړي دي. خو مسلمان به همیش دا سوچ او فکر کوي چې زمانه داسې یو عمل صادر نشي چې زه د هغې په وجه جهنم ته لاړ شم، او دا کوشش به م کوي چې زه همیشه په هغه اعمالو کې د هر چا نه مخکې شم چې د هغې په وجه زه جنت ته رسېږم. زما عزتمندو ورونو، یو مشهور حدیث دی. نن د الله په فضل او په کرم سره د دغه یو حدیث لږه غوندې تشریح کوو چې په دې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر یو غټ مضمون، یو غټه معنا، یو غټ مقصد پکې پروت دی. دغه حدیث بخاری شریف کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایي: ان الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدیث مختصر مطلب دا دی چې دا جنت او جهنم هر انسان ته د دې سپلو د تسمو نه هم ډېر نږدې دی. د سپلو دا پیوند نه وي، د دې نه هم دا جنت نږدې دی او جهنم هم نږدې دی. دا حدیث به زما عزتمندو تاسو اورېدلی وي، خو مسلمان هغه دی چې د الله او د الله په خبرو کې سوچ او فکر وکړي. نن په دې حدیث کې د یو څو منټه دپاره تدبر، سوچ او فکر کوو چې د دې حدیث څه مطلب دی چې دا جنت انسان ته دومره نږدې او جهنم هم دومره نږدې دی. د دې حدیث
علماء ډیر مطلبونه بیان کړي، خو نن یو مطلب بیانو. مطلب دا د اهل علم لیکلي وای چې کله کله انسان یو عمل وکي او هغه نیک عمل وي، هغه دومره د الله خوښ وي، دومره الله ته رسونکی عمل وي چې د دې یو عمل په وجه د جنت ته ورسیږي. نو جنت نږدې شو که نه شو چې وړوکی عمل دی او دا د الله دومره خوښ دی، دومره محترم دی الله ته چې الله ته په انسان رسیږي. دویم عزتمندو، کله کله انسان داسې یو بد عمل وکړي د د ذهن مطابق دا عمل وړوکی وي، دا ګناه وړه وي او دا ګناه دومره خطرناک وي چې دا انسان د دې یوې ګناه په وجه جهنم ته ورسیږي. نو جهنم نږدې شو که نه شو نږدې؟ نو د دې وجه نه زما عزتمندو ورونو اهل علمو د دې حدیث په شرحه کې لیکلي چې فلا تستقل من العمل شیئا. اے مسلمانا، اے د الله بندا، اے د پیغمبر امتی، هیڅ یو عمل ته په کم نظر باندې مګورا. ګناه ته هم د حقارت په نظر، د کموالی په نظر مګوره چې مړه خلک دې ډېر ګناهونه کوي، زم پکې یوه ګناه به کومه. نه کېدی شم دا یوه ګناه ستا د هلاکت سبب وګرځېږي. او عمل ته هم په سپک نظر مګوره چې مړه روزانه بس دا منځونه دي او بلګونه دي، جوماتونه دي، نور دلته څه دي؟ نه دې ته هم په سپک نظر نه دي کتل پکار زما عزتمندو ورونو، بلکې په نیکو اعمالو کې د یو بل نه مخکېوالی او په بدو اعمالو کې د یو بل نه رستوالی پکار دی. د دې مثالونه نبی علیه الصلاة والسلام داسې بیان کړي. بخاری شریف کې یو حدیث دی چې ګورئ کله کله انسان یو وړوکی عمل کوي هغه ته جنت ملاویږي، او کله کله انسان د ذهن مطابق یو وړه ګناه کوي او هغه به دومره خطرناکه ګناه وي چې هغه جهنم ته رسوي. حدیث کې راغلی، بخاری کې روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. یو انسان با دیو خبره کوي او دا یو خبره به د انسان دا دومره خطرناک وي، الله رب العالمین به د دې وی خبره په وجه باندې دومره غوسه شي چې دا انسان به اویا کاله په جهنم کې ورغورځي. او د مقصد به دا وي چې یرجی ما غپ لګاو، یرجی زما خدا مقصد نه و، ما خو خلق خندول، ما خو مجلس ګرمو، یا دین پسې کله خلق مذاق کوي، پیسې چا راپورته کړي وي، په لار روان وي، خلق ورته وایي لکه خټو کې خو روان نه وي. مسواک د یو انسان استعمالی سنت طریقه ده، خلق ورپسې مسخرې کوي، یا په مونځ کې د سنت په طریقه باندې مونځ کوي، خلق ورپسې ملنډې کوي. ګیره د یو انسان پرېښوده، خلق ورپسې ملنډې او استهزاء کوي، خو د دې یو خبرې په وجه باندې دې انسان ته پته نشته چې دا څومره د هلاکت سره مخ کېږي. نو جهنم نږدې شو که نږدې نه شو؟ د ژبې نه یوه خبره راووته او دی یې چېرته ورسو او یا کاله به دی په جهنم کې پروت وي. همدغه حدیث کې راځي وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ فَيَرْفَعُ بِهَا دَرَجَاتٍ. یو انسان به د خولې نه یوه خبره راوځي او دا یوه خبره به دومره قیمتي خبره وي چې الله به ورله په جنت کې ډېرې اوچتې اوچتې مرتبې ورکړي. یوه خبره لا اله الا الله، ووایي لا اله الا الله، دا یوه کلمه ده، خو که چا په اخلاص سره وویله د دې انسان ته به رب العالمین ډېر درجات ورکړي. حدیث کې راغلی دی چې من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. چا چې دا یو کلمه، دا یو خبره، دا یو ذکر، دا یو ځل دا خپل ژبه په دې لا اله الا الله خوځولو باندې وخوځوله، نو رب العالمین به دې انسان له جنت ورکړي.
دغه شانتي عزیزانو په خپل ژوند کې، په خپل معاشره کې، په خپل گاوند کې، په خپل کلی کې هم خوږې خوږې خبرې کول پکار دي چې انسان یو خبره کوي او خلک خوشاله وي، بیا به د ده دپاره دا یوه صدقه جاریه هم وي. د یوې خبرې په وجه باندې کلی جوړیږي، د یوې خبرې په وجه باندې ملکونه جوړیږي، د یوې خبرې په وجه باندې د انسان زړه جوړیږي. د دې یو دوه مثاله واورئ. یو مثال دا دی زما عزتمندو ورونو، امام بخاري خو تاسو پیژنئ، څومره عظیم الشان امام دی. د قرآن نه وروستو صحیح کتاب چې د ټولو مذهبونو په دې اتفاق دی، که هغه حنفي مسلک دی، که هغه شافعي دی، که حنبلي دی، که مالکي دی، که نور د اسلام سره ریلیټیو مذاهب دي، تعلق لري، مذهبونه تعلق لري اسلام سره، د ټولو په دې اتفاق دی چې اصح الكتاب بعد کتاب الله کتاب البخاري. د الله د کتاب نه وروستو صحیح کتاب چې دی هغه کوم کتاب دی؟ بخاري شریف دی. او دا بخاري شریف عزیزانو دا څنګه ولیکلی شو؟ امام اسحاق ابن راهوی دا د امام بخاري استازو، دی په یو مجلس کې ناستو، د یو ځل دا خبره وکړه، وی لو ان احدکم یجمع کتابا فيما صح عن سننه صلی الله علیه وسلم، که تاسو د طالبانو کې، د شاګردانو کې داسې یو څوک داسې یو کتاب ولیکي چې په هغې کې صرف صحیح احادیث وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پکې بیان کړي وي. امام بخاري رحمه الله فرمایي زه د مجلس کې ناستم، هم دا یوه خبره وه، فوقعت فی قلبي، زما په زړه کې دا یوه خبره کېناسته، همغه چې ما شروع وکړله او امت ته داسې یو غټه سرمایه د امام بخاري رحمه الله هغه پرېښوده چې کتاب د بخاري دی. نن سبا څومره مسلمانان محتاج دي صحیح احادیثو ته. دا مجموعه د یو عالم د یوې خبرې تأثیرو. نن چې څومره اجرونه د امام بخاري کېږي، په دې ټولو اجرونو کې ورسره انشاء الله امام اسحاق ابن راهوی هم شریک دی. غرض مې دا و یوه خبره وه د خولې نه راووته، څومره اجر پکې دی عزیزانو چې ټوله دنیا هغه د دې کتاب ته نن سبا هغه محتاجه ده او هغه ورته فایده ورسوله. امام ذهبي رحمه الله یو غټ امام تیر شوی دی په دې امت کې. د ده استازو امام برزالي رحمه الله هغه ورته وویل یو ځل، وان خطک یشبه خط المحدثین، دا ستا یو خط چې دی دا لیکایي، دا ته چې لیکل کې رایټینګ چې دی دا داسې خط دی لکه د محدثینو، لکه د شیوخو، د شیخانو، د عالمانو د حدیثو. وای دا یوه خبره وه فاثرت فیا، زما په زړه کې ډېر تأثیر وکړو او بس زه د دغه علم د حدیثو په طلب پسې شروع شم. د امت ته څومره غټ کتابونه د سیر اعلام النبلا، تاریخ الاسلام چې 10 جلده، 40 جلده، 50 جلده کتابونه دا د امت ته پیش کړل. غرض مې دا چې دا یوه خبره دا هم معمولی مه ګڼه. ستا د یوې خبرې په وجه د یو انسان زندګي تبدیلېدی شي. یو انسان به بېلمازه به مونځ به نه کوي، حرام خور به ټول کاروبار به د حرامو وي، بد اخلاقه به وي، هر چاته به کنځلې کوي. ستا د یوې خبرې په وجه کېدی شي چې دا انسان الله ورته هدایت وکړي. دا خو ممکنه ده که نه؟ نو کله هم وړوکې عمل وړوکې مه ګڼه او کله هم ګناه ته په وړوکې نظر باندې مه ګوره. د دې وجه نه دا خو دنیا کې فایده ده، آخرت کې هم فایده ده. د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها، په جنت کې یو ښکلي بنګلې دي د جنتیانو دپاره، داسې شفافې، داسې ښکلي د یاقوت او د مرجان د کاڼو نه جوړې دي چې د هغې دننه سایډ دا د بهر سایډ نه ښکاري او دا بهر سایډ دای د دننه سایډ نه ښکاري. داسې ښکلي بنګلې جوړې دي د شیشې نه، د یاقوت او د مرجانو د کاڼي نه. صحابه کرامو تپوس وکړو چې لمن هي یا
الله پیغمبره دا ښکلي جنتونه او دا ښکلي بنګلې دا د چا دپاره دي؟ داسې ښکلي تپوس او ښکلي تپوس او ښکلي پوښتنې به صحابه کرامو کولې چې دا د چا دپاره دي. ګورئ اسانې خبرې پیغمبر وفرمایل د 3 قسمه خلکو دپاره. د ټولو نه اول یې دا وویله لمن اطاب الکلام چې څوک خوږې خبرې کوي، چاته د خیر خبرې کوي، د صلح خبرې کوي، خلکو ته د دعوت خبرې کوي، په خوله کې د کنځلې نشته، ردې بدې نشته. نو ښایسته خبرې عزیزانو کوم ځای ته سړی رسوي؟ جنت ته. او په جنت کې د ښکلې بنګلو ته. نو د دې وجې نه دا یو عمل دا سپک ګڼل نه دي پکار. علماو لیکلی دی دا چې دا ژبه چې به څومره په دعوت او په علم کې استعمالیږي دا د ټولو نه به خوږې خبرې دي. بیا پیغمبر وفرمایل ولمن اطعم الطعام څوک چې غریبانانو له وړه اخلي، څوک چې غریبانانو له د روټۍ بندوبست کوي، څوک چې غریبانانو له د کمبلې بندوبست کوي، څوک چې غریبانانو له د سوري بندوبست کوي. اطعم الطعام دې ټولو ته شامل دی چې غریب وي، محتاج وي او ته د هغه سره لاس راړې ولو که 1 روپۍ وي. عزیزانو دا سپکه مه ګڼئ. پیغمبر فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرة، د دې اور نه ځان وساتئ اگر که د کجوري دا نیمه حصه ولې نه وي. 1 روپۍ د الله دپاره ورکه، هو خامخا په دې تصدق او په صدقه باندې ځان عادت کا. بیا پیغمبر وفرمایل وصلى بالليل والناس نيام. دریم هغه کس دی چې د شپې تهجد کوي، یا هغه کس دی چې هغه د ماسخوتن او د سحر لمونځ په جمع باندې کوي. نو د داسې خلکو دپاره دا بنګلې دي. نو زما عزتمند ورونو وړه خبره ده او انسان په کوم ځای ته رسیږي؟ جنت ته. د دې یو بل مثال هم واورئ. مسند احمد کې دا روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو ځل ذکر وشو چې ان فلانه یذکر من کثرة صیامها وصلاتها وصدقتها. د فلانۍ زنانه ده او ډیر منځونه کوي، ډیرې روژې نیسي، ډیر صدقات ورکوي د الله پیغمبره، خو دومره خبره ده تؤذي جیرانها بلسانها، په دې ژبه باندې د خپلو ګاونډیانو ته ډیر ضرر وررسوي. بس خاوند تی پتنګ، بچیانو سره جګړې، ننګیندو انګوریانو سره جګړې، د مور او د پلار سره جنگ جګړه، د خواښې او د سخر سره جګړې، ایون په کوڅه کې هم د څوک په امن کې نه دي. بعضې ښځې داسې وي او رب العالمین دې د بد اخلاقه ښځو نه ټول مسلمانان وساتي. او عموما په دې ښځو کې دا بد اخلاقي دا ډېره زیاته ده. بد اخلاقی او ناشکری دا د ښځو یو عادت دی. الا من رحم ربک. بعضې زنانه نیکانې وشتلې بیا چې د هغوی اخلاق ښایسته وي، د خاوند سره د بچو سره په کور کې. او نو دغه ګورئ د حدیث کې به پیغمبر ویله چې بد اخلاقه ده، ژبې ګنده ده، خوشې ژبې ده. نو نبی علیه صلات وسلام ویله هي فی النار، دا به جهنم ته ځي. سره د منځونو، سره د روژو، سره د زکاتونو، سره د حجاب او د پردې، دی به جهنم ته روانوي. هم په دغه مجلس کې پیغمبر ته ویلی شو چې ان فلانة، بله زنانه چې دا د بر کلي والا، یذکر من قلة صلاتها، ډیر منځونه هم نه کوي، صرف فرضي منځ کوي، دا نفلونه ډیر نه کوي، صدقات هم ډیر نه کوي، او نه داسې نفلي روجې نیسي، خو دومره د اخلاق ډیر ښایسته دي. لا تؤذي جیرانها بلسانها، خاوند ته خوشاله، خواښې سخر ته خوشاله، ورونه خویندې ته خوشاله، ګاونډیان ته خوشاله دي. نبی علیه السلام ویل هي فی الجنه، هم دغه به جنت ته ځي. ګورې وسه سره د منځونو، سره د زکاتونو، خو چې په دې ژبه سړی وګناه کوي نو کوم ځای له به ځي؟ جهنم لا. او چې منځونه او دغه دې صرف فرضي عبادات کوي او دا معمولی دا ژبه لږه صحیح استعمالوي نو انسان جنت ته رسیږي. نو هم کتل جنت نږدې دی که نه دی نږدې؟ جهنم هم دغه شان نږدې دی. د نبی علیه السلام د دغه حدیث مطلب هم دا دی چې ان الجنة اقرب الى احدکم من شراک نعله والنار مثل ذلك. دغه شان زما عزتمند ورونو
مسلم شریف کې یو حدیث دی، ناشنا ښکلی حدیث دی، دا ډېر په غور واورئ. نبی علیہ السلام وفرمایل وَيَحُوسِبَ رَجُلٌ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ په بني اسرائیلو کې یو سړی وفات شوی و، هغه سره حساب وشو. وی فلم یوجد فی صحیفته خیر قط په دنیا کې د ایمان نه وروسته هیڅ یو نیک عمل نه دی کړی. چې کله مړ شو ملائکه ورته وویله هل عملت من الخیر شیئا، چېرته دې په دې دنیا کې چېرته ښه کار کړی دی که نه بس چېرته شرونه بدعملیان یې او په هر ځای کې ته مخکې مخکې وې. نو دغه سړي ورته وویله چې لا ما ته پته نشته. ملائکې ورته وایي چې رایاد یې که تذکر. د سړي سوچ وکړو چې آو كنت رجلا موسرا، مال الله مال را کړو، دکاندار ما. حدیث کې 2 قسم الفاظ دي. الله رب العالمین مال او دولت را کړو، دکاندار ما. اداین الناس، خلکو سره چې به مې اخستل خرڅول کول نو ډېر په ښایسته اخلاقو، ګاډ چې به راغې په نرمو اخلاقو، یرجي تا نه زار تا نه قربان دا واخله. اخلاق یې ډېر ښایسته و د دې دکاندار. چې روپۍ به ورته چا ونیولې چې 100 روپۍ شي 100 به یې ورته کوو چې تاسو یې واخلئ، هسې بس نن پکې معاف دی. بعضې خلک داسې وي ښایسته اخلاق وي زما د طرفه شي، او چې اخستې به مې یو 2 روپۍ به پکې پرېښودې. یو حدیث کې بعضې الفاظ داسې دي، بعضې داسې دي چې ما اداین الناس، خلکو له به مې قرض ورکو، قرض به مې ورکو چې ټیم به پوره شو، ما به خپلو بچیانو ته وویله چې ورشئ فلاني ته قرض دی او وګورئ حالات یې وګورئ، که لاس یې تنګ نو نوره موقع ورله ورکوئ. میاشت وه 2 میاشتو ته قرض واړوئ، 3 میاشتو ته 4 میاشتو ته. او که غریبو فتجوزوا عنه، نو بس دا روپۍ ورته معاف کوي. دې ته ویل کېږي ښایسته اخلاق. د الله دپاره ورته دا پیسې معاف کا. بعضې یو نیم سړی چې چا ته قرض شي که نه نو په جومات کې به څوک نه پرېږدي. ښه به ورته پته وي چې دا سړی دوکهباز نه دی، دا قرض نه خوري، خو دې نیک اعمالو سره عادت نه دی چې مړ شوی نه وي د مرګه پورې ورپسې وي. نه عزیزانو د اخرت له یوه صدقه پکار ده. نو ګورئ عزیزانو چې کله دا کار یې وکړو او دا خبرې روانې وي د ملایکو د دې سړي د روح ترمنځه، نو الله رب العالمین د بره نه وویله وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ عَبْدِي أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْهُ، چې دې سړي زما د بندگانو سره داسې نرمي کوله، غریبانانو ته پیسې معاف کولې او عام تنګ دستو چې لاسونه یې تنګ و هغې له به ټایم ورکو، نو زه ډېر حقدار یم چې دا وبخم. نو د دې یو عمل په وجه رب العالمین هغه وبخو. نو هم کتل چې کله یو عمل وي خو انسان په چېرته رسېږي؟ جنت ته. نو جنت نږدې شو که نږدې نه شو؟ پیغمبر ځکه فرمایي ان الجنة اقرب الى احدکم. هم دې ته ورته یو بل ښکلی حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، هغه حدیث هغه هم صحیح روایت دی چې یو سړی په لاره باندې روانو، بینما رجل یمشي بطریق فوجد غصن شوک، یو خاخ د ونې چې و دا شاخه ازغدار خاخ و هغه په دې لاره کې پروتو، یا دې لارې ته د دې ونې نه داسې رامات شوی، هغې د لارې نه لرې کو چې چا ته تکلیف ونه رسېږي. نو الله رب العالمین د دې یو عمل په وجه باندې جنت ته ورسو. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله جنت ښودلی شوی هغه فرمایي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، ما هغه سړی ولیدو چې په جنت کې د یوې ونې د سوري د لاندې ناستو. تپوس مې ترې وکړو چې دا تا ته دا ځای څنګه میلاو شو؟ وایي دغه شانې یو ازغیدار یو خاخ و هغه مې د لارې نه لرې کو. نو ګورئ عزیزانو وړوکی عمل دی که نه دی عمل؟ او انسان په چېرته ورسېدو؟ جنت ته. د دې وجې نه وړوکي عمل ته په وړوکي نظر مه ګورئ، په اوچت نظر باندې ګورئ. او دغه شان ګناه ته هم په اوچت نظر باندې، اوچت نظر باندې دا چې د ګناه نه لږه یره بیا پکار ده، ګبراهټ پکار دی. څومره ګناهونه چې وکړي یو عمل په اخلاص سره کوه رب العالمین دې بخي.
او دا پته نه لګي چې تا نه کم عمل قبلي. یوه زنانه وه، حدیث بخاری کې، بدعمله زنانه وه، بغي من بغایا بني اسرائیل، په لاره باندې روانه وه چې ګوري یو کوی دی، د دې کوی په خوا کې بکلب یلهثو، دا سپی دی ډېر تږی شوی، دا خپله ژبه راوباسي او په دې خټه پسې مږي، دا سپی ډېر تږی شوی. په دغه ټیم کې دې ښځې نیت صحیح کو چې ما نه خو ګناهونه ډېر شوي دي، ټول عمر مې بدعملۍ کړي دي، خو نن د الله د رضا په خاطر باندې دا عمل کوم. کوی ته کته شوه او خپله موزه کې اوبه راویستې او د سپي له یې ورکړلې. وایي فماتت فغفر الله لها فدخلت الجنه. دغه زنانه چې مړه شوه الله رب العالمین جنت ته بوتله. زما عزتمندو د دې ټولو حدیثونو مطلب دا دی چې انسان به وړوکی عمل د نیکۍ هغه به وړوکی نه ګڼي او وړه ګناه هغه وړه مه ګڼه، وړه ګناه وړه مه ګڼه. د دې مثال واوره، حدیث کې راغلی چې دا یو لاس څوک د چا نه کټ کي، لکه دا یوه ګوته، په دې کې 50 اوښان به د دې دیت ورکړي، 10 اوښان شو، دا یوه ګوته نه ده، په دې کې څومره اوښان دیت دی؟ 10 اوښانه. نسائی کې دا روایت دی. نو چې دا ټولې ګوتې د انسان نه لري کې څو اوښان راځي؟ 50. د 50 اوښانو څومره قیمت دی؟ تاسو د عربو کې چې تاسو ته پته شته چې په 300 میلیونه یو اوښ خرڅ شوی دی. عام قیمت چې کوم دی د پاکستانو په لحاظ باندې په 1 لک خو دی، 1 لک 2 لکه، نو دومره قیمتي دی دا لاس. خو چې کله هم دا لاس ګناه وکړي، 3 درهمه چې پټ کړل 3 دیناره، او بعض روایتو کې ربع دینار او 3 درهمه، یعنی څلورمه حصه د دینار او یا 3 درهمه پټ کړل، دا ټول لاس ته کټ کېږي. ګوره چې کله امین او امانتدار څومره قیمتي و، 50 اوښانې قیمت دی. خو چې کله غلا شروع کړله، ګناه شروع کړه، دا قیمتي لاس چې دی دا څه شی شي؟ دا بیا سپک شي. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تقطع ید السارق فی ربع دینار وفي بعض الروایات ب3 دراهم، چې 3 درهمه چا پټ لاس ته کټ کړي. د ګناه په وجه انسان سپکی. دا یو انسان د دې څومره قیمت دی؟ دغه نسائی کې روایت ده ان فی النفس 100 من الابل. یو انسان چا مړ کو، قتل خطا وشو، ګره ستا اراده نه و چې ته مړ کې او مړ شو دنه، 100 اوښان به د په دیت کې ورکې. څومره قیمت دی؟ 100 اوښان. همدا انسان چې کله ګناه وکړي، نو چې ګناه یې وکړه بیا پیغمبر فرمایي چې په کاڼو یې ولئ چې زنا یې وکړله، هیڅ قیمت یې بیا نشته دی. 15 منټه 10 منټه ګناه باندې دا انسان به دومره سپک شي، دا دومره قیمتي انسان سپکېږي د څه په وجه؟ د ګناه په وجه باندې. نو دغه شانتې زما عزتمندو ورونو، د ګناه نه یره پکار ده او په نیکو اعمالو سره شوق. آخر کې دا یو حدیث بیانو، ډېر ویرونکی حدیث دی زما عزتمندو ورونو. سوچ او فکر پکار دی چې کله کله یوه وړه ګناه وي، انسان ګوره په هغې سره ډېر خرابېږي، آخرت یې خرابېږي، دنیا یې خرابېږي، دا د دنیا اعمال یې خرابېږي. نبی علیه السلام فرمایل وی اتدرون من المفلس، اے زما صحابه کرامو تاسو د پته شته چې غریب سړی څوک دی؟ کله چې به صحابه کرامو ته جواب نو معلوم نو، هغوی به فرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته پته ده چې غریب چاته ویلی کېږي. چې کله به جواب ورته نو معلوم، دا به ویله، خو چې جواب به ورته معلوم و، اوس جواب ورته معلوم و چې غریب هر سړي ته پته چې غریب چاته وایي. وایي الله پیغمبره من لا درهم له ولا دیناره، چې چا سر روپۍ نه هغه غریب دی. نبی علیه السلام ویل نه، وایي مفلس زما په امت کې هغه دی من یأتی یوم القیامت، چې د قیامت په ورځ به راشي بصلات و صیام و زکات، منځونه به هم کړي وي، زکاتونه به هم ورکوي، حجونه به هم کړي وي، نیک اعمال به هم کړي وي، روجې به هم نیولې وي، خو شاته به ورپسې سیده لین لګېدلی وي، شاته به ورپسې لین لګېدلی وي. یو سړی به وایي چې یا ربي قد شتم هذا، ماته کنځلې کړي، زه ته خپل حق نه بخم.
بل براشي وقذف هذا ما پسې دروغ تړلی بهتان تړلی بل به ووایي واکل مال هذا زما یې پیسې خوړلي بل به ووایي وضرب هذا په ما یې ګزار کړی سفک دم هذا د دې وینې توی کړي داسې لین به ورپسې لګېدلی الله رب العالمین به ووایي چې واخلئ دا منځونه او دا روجې او دا زکاتونه تې نیک اعمال به تې ټول واخیستلی شي سړی به په کلاو میدان کې خالی لاس پاتې شي خو بیا به هم پسې خلک را روان وي چې زما هم ورسره حساب دی نو د سره خو به نیک اعمال نه وي نو د خلکو ته به وایي چې خپل ګناهونه پې وراچوئ څوک به پې غلا څوک به پې غیبتونه تهمتونه چغلخورینې کبرونه حسدونه کینې بغضونه دا ټول بد اعمال دا به په دې سړي وروغورځئ چې وروغورځئ حدیث کې بیا راځي وی فیعطا هذا من حسناته دی بعض خلقو خود دا نیکیان واخسته فإن فنیت حسناته چه دا نیکیان ختم شوی قبل ان یقضى ما علیه مخی دا دینا چه دا سر سبی واغا و دا سر ختم شو مخی دا دینا چه پدمان فیصلو شی نو اخذا من خطایاهم بیا به د دې خلکو ګناهونه راواخستی شي او په دې سړي باندې به واچولی شي فطرحت علیه ثم طرح فی النار نو په دې انسان چې دا ګناهونه واچولی شي دی به پړمخ د جهنم ته وروغورځولی شي منځونه یې کړي روجې نیولي زکاتونه یې ورکړي خو خالي لاس پاتې شو دا ټول عزیزانو دا ژبه خپله کنټرول ساتل پکار دی د چا عزت پسې په چا پسې خبرې کول غیبتونه کول چاته سپکه خبره کول منافقتونه کول د دوو مسلمانانو په خپل منځ کې ورانه راوستل دا ټول ګوره ګناهونه دي دغه شانتې منځ کې سستی کول دا ټول ګناهونه دي عزیزانو په آخر کې زما عزتمند ورونو دې سره یو متعلق یوه ښکلې واقعه ده دغه واقعه امام ابن ابي شیبه په خپل کتاب مصنف ابن ابي شیبه کې ذکر کړی او امام ابو نعیم په الحلیه کې او سند قوی دا ډېره ښکلې واقعه ده د زړه په غوږونو یې واورئ ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې کله وفات کېدو خپل بچی راجمع کړل بچو ته دا وصیت وکړو تذکروا صاحب الرغیف ای زما بچیانو هغه یوې ډوډۍ والا سړی چې دی هغه ځان ته رایادوئ نو په ده بېهوشي راله بېهوشه شو او بچی یې ورخطا شو چې د یوې ډوډۍ والا د دې به څه قصه زما په دې پلار یې قرض دی څه حساب کتاب دی لږ چې هوش کې راغې بچیانو دې تپوس وکړو چې دا د یوې ډوډۍ والا د دې په قصه پوه نه شو پلاره نو هغه ورته وویله وی دا یو کسو رجل قد عبد الله 70 سنة فی صومعته او یا کالا په بنی اسرائیلو کې یو عابد سړی یو ذاکر سړی یو نیک سړی یو عالم یو داعی او یا کالا په خپله ګرجه او په خپله عبادت خانه کې د الله بندگی کوله د ده طریقه دا وه چې په میاشت کې به یو ځل دی بازار ته راکته کېدو ځان دپاره به خوراک سکاک دا شیزونه اخسته واپس به تو یوه میاشت بندګي به کوله یو ورځ دی راکته شو او یا کاله پسه څه ګوري چې یوه زنانه ده متبرجه چې ځان یې ښایسته کړی دی بس ده ورته وکتلې چې ویې کتلې یو نظر پسې بل نظر بس ور روان شو دا سړی ور روان شو دا د اویاو کالو دا پیر صاحب دا عابد صاحب دا راهب صاحب هان تر د دې چې د هغې کور ته ورنوتو اووه شپې هلته تېرې کړې اووه شپې ففعل ما فعل چې کومه ګناه یې زړه غوښته ټول یې وکړل چې کله راووتو اووه شپې پس سوچ یې وکړو چې هلکه تا خو تا ډېر بد وکړل ته خو یو عابد یو زاهد سړی وي تا سله داسې کول ځان سره دا نظر وکړو چې الله اخطو خطوه چې زه به یو قدم ناخلم مګر زه به رکوع او سجده الله ته کوم ګورې قدم په قدم باندې سجده کول دا ډېر ګران کار دی د خپل نفس له اوس عذاب ورکوم ما د خپل نفس له راحت ورکوم بدل ته اخلم نو بیا دی یو ځای ته ورسېدو هلته چې ګوري هلته داسې قصه ده 12 غریبانان را جمع شوي
د دې 12 غریبانو قصه هم داسې وه چې یو مالدار سړی و هغه به راتو هغه به ورله یوه ډوډۍ ورکولې. پخوا غربت داسې و چې د ډوډۍ به خلک محتاج وو، د کپړو به محتاج وو بس، او د سر د سوري دا دومره ضروریات نه و چې دا وکه او دا وکه او دا وکه. نو دیم دې مجلس ته ورورسېد، وږی شوی وم، سړی راغی یوه ډوډۍ تقسیموله داسې، دم یوې ډوډۍ ته لاس کړی. نو دې کې یو غریب ته خو ډوډۍ ونه رسېده، هغه چغې شروع کړې چې رغیفتي رغیفتي زما ډوډۍ. نو دا مالداره سړی چې و د ده توجه د شمارلو طرف ته رانله چې دا څو کسان دي. فلم